د الله پاک په دې خپلو بندیانو باندې مهرباني بې حده بې اندازې زیاته ده، خصوصا د اخري امت باندې بې حده بې اندازې الله مهربانه دی. مخکینی قومونه د هغوی عمرونه زیات وو. د نوح علیه السلام عمر 1050 سال. څنګه چې د نوح علیه السلام عمر زیات و، د هغې زمانې د نورو خلکو به هم دا عمرونه دقه شان دي. نو دغې پخوانو امتونو ډېر ډېر عبادتونه کړي دي، او دا آخري امت چې دی نو د دې د عمر ډېر مختصر دی، 80 کاله د دې امت عمر دی. اکثریت دغه 80 کاله دې عمر کې وفات کیږي. داسې لږ غوندې خلک د 80 ته رسي، نو د دې امت عمر کم دی. او دا کم عمر دی که نیم عمر په شپه کې په خوب کې تیر شو، دا نیم چې دی نو دا د ویښې دی، نو دا د ویښې عمر ټول په عبادت کې نه دی، دی کې هم د دنیا بې شمېره کارونه وي، نو عبادت ته پکې لږ غوندې وخت پاتې دی. خو دې امت سره الله پاک احسان کوي، او په دې لږ عمر او په لږ عبادت والا ډېر زیات ثواب ورکوي. پیغمبر علیه السلام یو ځل صحابه کرامو ته مثال بیانو. یو سړی د هغه مزدورۍ دپاره محنت دپاره یو مزدور راوسته، او دروازه چې څومره دیاړي ده نو د هغې پوره خبره یې ورسره وکړله. عموما زموږ په دې اوقاتو کې 8 ګنټې ډیوټي مزدور کوي، او فرض کا 800 روپۍ ورسره جوړه شوله، 8 ګنټې ډیوټي به کې 800 روپۍ به اخلي. او دغه سړي 6 ګنټې محنت وکړه، او مالک وله پوره 800 روپۍ ورکړه، رخصت یې کړ. څه زیاتې خو یې نه دی کړې ورسره. د 8 ګنټو په ځای 6 ګنټې ډیوټي وکړله، او د 8 ګنټو پوره 800 روپۍ واخیستې لاړه. خوشحاله شو، 2 ګنټې وختي چوټي میلو شوله. بل مزدور یې راوسته، او هغه سره هم په 800 روپۍ باندې خبره وشوله. د ده 8 ګنټې دي، خو د 2 ګنټې کار وکړه، او دله 800 روپۍ پوره ورکړه، دی یې رخصت کړه. د سره خو هم زیاتې نه دی شوې، په 2 ګنټې د 8 ګنټو مزدوري پوره 800 میله وشوله. او اخر کې دی صاحب بل مزدور راوسته، 1 ګنټې کار وکړه، دله هم 800 روپۍ ورکړلې. نو دغه ړومبنی کس دا اعتراض کولی شي چې 2 ګنټه کار وکړه، هغه هم 800، او ما 6 ګنټې کار وکړه، مال هم 800. مالک ورته وایي ته 800 روپو کار نه و، تا 6 ګنټې کار کړی، 600 دی کېدی، خو بیا مې هم دله 800 درکړي دي. دا بل ته تا 2 ګنټې کړي دي، خو تاله مې 800 زیاتې پته نه دی شوې. دا خو زما احسان دی، یو ګنټه کار وکړه 800 مې دله ورکړي، ستاسو حق مې نه دی والی. نو پخوانو قومونو که ډېر عبادتونه کړي دي، هغوی له کوم ثواب ورکړی شوی دی، په هغوی زیاتې نه دی شوی. خو دې امت سره الله احسان وکړ. د دوی وخت لږ دی، لکه د مازدیګر نه ماښامه پورې مختصر وخت دی، او په دې لږ وخت باندې د ټولې ورځې دیاړي ورته میلاویږي، بلکې د هغې نه هم زیات. نو دا دې امت سره د الله پاک احسان دی، په لږ څه باندې ډېر لوی اجر او ثواب ورکوي. او بیا دې امت ته الله پاک د رمضان میاشت ورکړې ده. نو د رمضان دا فضیلتونه نورو امتونو ته ملو شوي نه دي، دا خصوصیت د دې امت شو. او د رمضان دا لفظ رمز د دې معنی سوځول دي، سوځېدل. او په کم کال چې د رمضان روجې فرض شوې، 2یم کال د هجرت کې رمضان روجې فرض شوي دي، او دا ډېره سخته ګرمي وه. دا ډېر عمر اوخان د دوی د خپو دا تلی چې دي، نو دا عادت دی په دې
ریګستان او په بیابان کې په دې ګرم او شګو باندې روان خپې یې نه سوځي مزل کوي پکې او دا د اوښانو واړه بچي د دوی دا نرم و نازک خپې دا تلي دا سوځي نو دا ګرمي به دونه وه چې د اوښ د بچو به خپې سوځېدې دا تلي به یې سوځېدل هغوی په منډه چېرته سوري ته تلل نو رمز سوځېدل اوس دې ځای کې په دې رمضان کې د دې بنده ګناهونه سوځي دې بنده چې څونه ګناهونه کړي دي په دې 11 میاشته کې نو دا 12مه د رمضان میاشت چې راله نو هغه ټول ګناهونه وسوځېدل دا سره زر سپین زر دې کې ګډون وي نو دا ګډون چې ترنه لرګی نو دا زرګرې ویلي کی په اور یې دونه ګرم کی چې دا ویلي شي اوبه ترنه جوړې شي نو په دې سرو زرو سپینو زرو کې چې کم ګډون دی نو هغه لکه د زګ سر ته راشي نه ترې زرګر لرې کړي او لاندې اصلي زر پاتې شي بیا د هغې نه کالې جوړ کړي نو په دې اور ګرمولو سره دې نه ګډون ووته نو د رمضان د روجو سره د ګناهونو کم اثرات ګډ شوي دي د بنده سره هغه اثرات ترنه ووتل بیا وروسته دا زرګر د دغې زرو نه چې کالې جوړ کړي نو هغه کالې داسې لږ خړ پړ وي کالې خړ پړ دی نو زرګر ورسره بیا څه چل بیا وله پالش ورکوي نو دا پالش چې ورکړي نو دغه کالې چې د سرو زرو نه جوړ دی هغه مزیدار چمکدار شو مسلمان خو ټول کال ګناهونه په ځان کې ګډ کړي دي او د رمضان روجو سره ګډون ترنه ووته خو بیا سره زر خو سره زر دی زر کېدو کې څه خبره نشته پټې خړوالی پې شته دا خړوالی ته ایستل غواړي دې کې لږ چمک پالش ورکول غواړي نو چې کله دا سرسایه بنده ورکړي نو د ده د ټولو روجو چمکداري وشوله صفایي یې نوره مشوله او چمک پکې هم را پیدا شو نو دې وجې نه پکې آخر کې سرسایه هم مقرر شو صدقة الفطر صدقة الفطر د روجو د رمضان هغه صفایي ده او دا خو د همدردۍ میاشت ده نو دې کې د عام انسانان چې کم مالدار دي نو د کمزورو سره همدردي کوي د سرسایه هغوی له ورکړي نو چې د دې مالداره بنده بچي د اختر خوشحالي په کومو کومو څیزونو کوي نو د غریبانانو ته چې سرسایه میلو شو نو د غریب بچي هم هغه خوشحالۍ کې د مالدارو سره یو شانتي شي د سرسایه پکې هم په ورکوټي اختر کې راغلله سرسایه په صاحب نصاب بندیانو باندې ده 2.50 تولې چاندي د دې قیمت په هر څه چې پوره کېږي نو دا بنده صاحب نصاب شو دی به سرسایه ورکوي نو خپله سرسایه به هم ورکوي او د خپل نابالغ بچو سرسایه به هم ورکوي او بالغ بچي که مالدارو نو په هغوی شته په خپل سر ده که غریبو اسم پې نشته دی اوس یو نوې مسله مخکې چا تپوس نه که خو اوس شروع شوې ده څو ورځې وشو ده فیسبک وغیره کې هم چلیږي په پاکستان کې هم سعودي عرب کې هم د هغه ځای نه مرینګونه کېږي یو سړی په سعودي عرب کې دی او بچی نابالغه په پاکستان کې دی نو دی به سرسایه ورکوي نو کومه سرسایه به ورکوي د سعودي عرب سرسایه به ورکوي که د پاکستان به ورکوي نو دا سر چې کم ځای کې دی نو سرسایه په حق ځای کې ده نو که سر په عربو کې دی نو سرسایه په عربو کې د هغه ځای په حساب باندې وي او که سر په پاکستان کې دی نو د پاکستان په حساب به سرسایه ورکي نو کم سړی چې عربو کې دی نو د هغه ځای په حساب باندې په باندې 2 کیلو غنم یا اوړه چې پسو کېږي نه به د هغه ځای په حساب ورکي خو دا نابالغه ماشومان د دوی ذمواري په خپل سر نه ده د دوی د پلار په سر ده او پلار یې په عربو کې دی نو دی به د عربو په حساب د نابالغه بچو سرسایه که پاکستان کې ورکوي او که هلته ورکوي نو د عربو په حساب باندې به شي
دا لږه ناشنا غوندې ده مخکې چا تپوس نه کوه سخت کال د دې تپوس شروع دی نو دا مسله زده کړئ که چېرته څوک عربو کې وي او بچی نابالغه پاکستان کې دي نو د نابالغه بچو هم د عربو په حساب باندې او د بالغو بالغ که پاکستان کې دی او مالدار دی خپله سرسایه په خپل سره ده که مال مالکو که غریب و معاف دی او که فرض که پلار یې ورکوي نو د پاکستان په حساب 140 روپۍ سرسایه ده نو دې سره د دې روجو صفایي کیږي د دې امت دپاره خصوصا لیلة القدر په رمضان کې الله مقرر کړی دی د نورو امتونو دپاره لیلة القدر نو او په دې امت د الله خصوصي مهرباني ده چې په رمضان کې لیلة القدر راځي او لیلة القدر خیر من 1000 شهر د زرو میاشتو نه افضله ده 83 کاله او 4 میاشتې چې څوک عبادت وکړي او لیلة القدر یوه شپه ورته میلاو شو نو دا یوه شپه د دغې 83 کاله 4 میاشتو د عبادت نه افضله ده نو دا کم بندیان چې اعتکاف کې دي بېشکه دوی ته الله د لیلة القدر ثواب ورکوي که دی ویښ دی که اوده دی نو په ده باندې لیلة القدر راغی د لیلة القدر ثواب ورته میلاو شو نو اعتکاف کې د لیلة القدر ملاوېدل یقیني دي لیلة القدر په دې ټول کال کې یوه شپه ده او داسې نسخه هم شته چې د رمضان نه بغیر هر روز بنده ته لیلة القدر ملو شي داسې نسخه شته چې د رمضان نه بغیر دا 365 ورځې د کال دي دته هر ورځ د ورځې لیلة القدر ملو شي دا به کوم ځای کې وي چې بنده ته لیلة القدر د ورځې ملاویږي د مشکات شریف کې یو حدیث مبارک دی د چاش منځ 4 رکاته که چا وکړه د چاش منځ ماسپښین نه مخکې داسې 9 10 بجې 11 بجې 4 رکاته منځ که چا وکړه کانما صلاهن فی لیلة القدر لکه دی په لیلة القدر کې وکړو روزانه تاسو ته دا موقع میلاویږي د چاش منځ چې دا څوک وکړي دته روزانه لیلة القدر میلاو شو نو ستاسو لپاره خو اسانه شوله او چې کم خلک اعتکاف کې نه دي هغوی ته به دا موقع میلاویږي یا نه خو لږ غوندې محنت که بنده وکړي نو دا ټول کال کې دا د چاش د مانځه موقع بنده ته میلاویږي نو د لیلة القدر ثواب روزانه راته میلاویږي او د رمضان ورځې اوس لږې پاتې دي په رمضان کې خو هر یو نیک عمل یو په اویا دی نو که دا د چاش منځ تاسو په دې رمضان دې ورځو کې کوئ نو اویا ځله لیلة القدر تاسو ته روزانه میلاویږي اویا ځله لیلة القدر په دې باقي ورځو کې میلاویدی شي او اعتکاف سره د شپې بیدارېدل هم شته هسې بغیر د رمضان نه هم د شپې عبادت کول دا د نیکانو صالحانو عادت دی داب الصالحین ورته کتابونو کې ویلي شوي دي داب الصالحین د نیکانو خلکو نو د شپې د عبادت خوند او مزه چې چاته معلومه شوې ده نو هغې ته معلومه ده څوک نه دي خبر هغه ته نه دي خبر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه عامو خلکو کې د هغه د بزرګۍ خبرې کېږي او د هغه کرامتونه هم بیانېږي ډېر لوی بزرګ او ولی الله بادشاه وله یو ځل راغی وی زما نیم روز علاقه ده نیم روز دا د یو علاقې نوم دی نو دا نیم روز ټول علاقه د دې پیداوار والا ما تاله درکه ته په لنګر کې استعمال کا نیم روز دا حکومت تاله درکوما او شنجر
بله علاقه ده دا هم تاله در کومه نو د شنجر د علاقې چې څونه پیداوار دی نو دا هم ته خپل لنګر کې استعمال کا پخوانی بادشاهان خو خلک و د دې نیکانو بزرګانو سره او د نیکۍ او د بزرګۍ سره مینه محبت و نو بادشاه راغی او شیخ عبدالقادر جیلانی صاحب ته داسې وویل نو شیخ عبدالقادر جیلانی ورته وایي آگاه که یافتم خبر از ملک نیم شب من ملک نیم روز به یک جو نمیخرم کم وقت که چه ده نیم شپې د عبادت د محبت نه او د شوق نه د هغې د خوند او د مزې نه خبر شوی ما نو نیم روز علاقه دی په یو اوربشم نه اخلم زه څه کوم سنبالې که ځان سره آگاه که یافتم خبر از ملک نیم شب من ملک نیم روز به یک جو نمیخرم نو د نیمروز علاقه په یو اوربشم نه اخلم او بیا وایي چې شنجر علاقه ده د دې شنجر علاقه کې به چترۍ جوړېده هغه به تکې تورې وي وی زما په زړه کې د شنجر د علاقې خواهش هوس اډوشته نه چون چتر شنجری رخ بختم سیاه باد در دل اگر بود هوس ملک شنجرم که د شنجر خواهش مې په زړه کې راغی هم دا مخ مې د دې تورې چترۍ په شانتې تور شي نو بزرګانو ته د شپې د عبادت خوند او مزه معلومه وه نو هغوی پې حکومتونه اخلي نه نو که د دنیا د بادشاهانو ته پته ولګېد چې دا بزرګان اولیاء کرام د شپې پاسې دوی له څونه خوند او مزه ده نو لښکر به یې پرې را اچولی او د دوی نه به دا په زور اغشتې وه دا خوند او مزه و د دنیا بادشاهانو ته معلوم نه دي نو دا خوند او مزه الله خپلو نیکانو بزرګانو ته ورکوي نو اعتکاف او رمضان داسې ښکلي څیزونه دي چې دې سره دا بنده الله ته نږدې کیږي او د نزدېکت په وجه د عبادت شوق او مزه ورته زیاتیږي خدا ده چې هر یو بنده ځان دې عاجز وګڼي او دا دې څوک نه وایي چې ما دومره عبادت وکړو دومره بل څوک نشي کولی لکه چې ما وکړه دا لویه خبره دا نیکي ختمی یو بزرګو حج له تلې نو نو د هغه د سر نه به داسې شغله ختله لمبه به کېدله نور به ښکارېده او هغه حج له لاړه چې واپس راغی نو بیا د سر نه هغه رڼا نه ختله هغه شغلې نه تللې نو هغه خپل پیر او مرشد ته ووایي چې حضرت د حج نه مخکې به مې د سر نه شغله بره تله اوس چې حج مې کړی دی اوس هغه شغله نه ځي نو د حج په باره کې راغلی دي چې چا حج وکړی داسې پاک شو لکه په کومه ورځ چې د موره پیدا دی او د ګناه نه پاک دی دقسې پاک دی نو پیر صاحب ورته وی تا حج وکړه زړه کې د دا راغلی چې زما ټول ګناهونه معاف شو دا لوی نظري راله نو تا نه هغه شغله ختمه شوله بیا ووایه چې زه غوړ پخوانی ګناهګار بنده یم بیا به هم دنه شغلېږي نو هر بنده هر نیک عمل چې وکړي نو دا به وایي چې زه کمزور یم ما د الله د شان مناسب عبادت نه دی کړی دې مجمع کې به ډېر لوی بزرګان اولیاء کرام وي د هغوی عبادت به دې قبول کړي د هغوی په خاطر زما دا عبادت هم قبول کړه زه داسې نه یم نو لږ به ځان کې عاجزي راوستل غواړي او په دې ښکلې ښکلې مقاماتو کې اولیاء کرام خامخا وي په حرم شریف کې یو افغانی دی بوډا سړی دی اذان خانې سره ناست وي او یو عربي چې دی نو هغه دله یوه ډیوټي ورکړې ده قجورې ورسره پرتې دي او ترماس کې ورسره چای ده نو دغه بوډا بابا وایي چې کم سړی راشي نو د سره کښېنو نو دی ولې یو ګلاس قجورې ورکړي او لږ چای م وله ورکړي بس دغه ډیوټي ده نو دا بوډا بابا وی یو سړی راغی ما ته وی چې دی حرم شریف ته خو اولیاء کرام راځي نو زه به پکې دا ولی الله به پکې څنګه پیژنم چې دا ولی ده خدای دا خو ډېر خلک دي وی دی ما ورته ووینې ما ورته چې بس د خدای بندیان دي هر یو ته ګوره ټول نیکان خلک دي چې دلته راغلي دا ټول ښه دي وی دا سړی زما نه لاړه برنډۍ نه کوشو چې مطاف ته ورکوزېده نو یو سړی و
تولیه والا احرام ته نه تو دی او دا سوکې دغه څادر زونډي زونډي ښکاري وایي ما ته رانږدې چې ته د ولی الله نښه غواړې ته په ولی الله څه کې ما ته چې ته د ولی الله نښه غواړې چې ولی الله کم یو دی په کې د حرم کې ته په ولی څه کې وایي زه ګم شم خبره مې هم نه شوه کولی واپس رالم نو دې بوډا بابا ته یې وایي چې دغسې کار را سره وشو هغه ورته وایم دغه ولی الله که نه نو په حرم شریف کې هم اولیاء کرام شته دې کې هم شته دا مجمع ټول د الله د رضا دپاره راغلي دي او دلته د الله ذکر کوي عبادت کوي دې کې ولیان شته خو زه به ځان نه یادم چې زه هم پکې یمه زه نه یمه دې کې هر څوک چې دی د هغه عبادت به دې قبول کړي د هغه په واسطه باندې زما عبادت قبول کړه او زه د اسم نه یمه نو خپل ځان کې عاجزي راوستل خپل عبادت کم ګڼل او د الله نه امید کول چې الله په لږ څه ډېر څه ورکوي ډېر ثوابونه ورکوي نو الله پاک دې تاسو ټولو ته ډېر لوی اجر او ثواب درکړي او ستاسو خدمت دپاره چې کوم عام مسلمانان را جمع شوي دي او ستاسو خدمت کوي د هغوی اخلاص دې الله په خپل دربار کې قبول کړي او ستاسو د عبادت کې د هغوی هم الله ثوابونه ورکړي او داسې ښکلې موقع د ذکر فکر د اخلاص الله دې بار بار راولي او دا خانقاه الله پاک دې همیشه په ذکر فکر په عباداتو باندې آباد لري او الله دې نورم توفیق د عبادت درکړي سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد اجتماعی طور باندې اعتکاف کول د دیوبند د بزرګانو نه ثابت دي او د هغوی په ځایونو کې به ډېر لوی تعداد کې اعتکاف ته خلک کېناستل نو دا عبادت له چې راځي نو که ځان له ځان له دي او که په جمع دي نو دوی څه نوم نمایش له راځي نه د الله د رضا لپاره راځي نو داسې د یو نیک بزرګ په ځای کې چې دا په ګڼه اعتکاف کیږي نو د دوی پکې اصلاح هم کیږي عامو جماعتونو کې 2 شپږ اته کسان اعتکاف ته ناست دي خو هغوی سره څوک رهنما داسې نه وي چې هغوی ته د شریعت مسلې بیان کړي هدایات وله ورکړي نو دا اجتماعي ګڼ تعداد کې دې سره یو پیر مرشد یو عالم هغه موقع په موقع هدایات ورکوي او دوی بچ کوي د منهیاتو نه کم چې د خلاف شریعت کارونه د هغې نه یې منع کوي نو دا فایده پکې ده چې اصلاح به هم پکې وشي